الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور، پوښتنه کړې ده چې کله یو سړی په منځ باندې ولاړی، نارینه زنانه او دی په دې مانځه کې اخوا دی خوا ګوري، نو دې سره منځ فاسدیږي، منځ ور سره ماتیږي او کنه منځ ور سره نه ماتیږي. نو د ټولو نه اولنۍ خبره خدا ده چې کله یو سړی په مانځه باندې ودرېږي نو چې دی ډېر په توجه سره او ډېر په ادب سره ودرېږي، ځکه په دې منځ کې چې دی دا کمې خبرې کوي نو دی الله رب العالمین سره کلام کوي، د الله سره خبرې کوي. او منځ چې کوم دی نو په دې کې به د انسان پوره خضوع او توجه چې کوم دی هغه برابرې. اخوا دې خوا کتل دا پکې نه دي پکار. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای و ما من مؤمن یقوم مصلیا الا وکل به ملک ینادی یا ابن آدم لو تعلم ما فی صلاتک ومن تناجی ملتفت. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای وی هر منځ کوونکی چې مانځه ته ودرېږي نو په د باندې یو ملائک مقرر شي او هغه ملائک دته دا आवाज ورکوي چې اے د آدم بچیا، که ته چرته په دې خبره باندې پوه شوې چې په دې مانځه کې په تا باندې د الله رب العالمین د طرفه کم خیرونه او برکات نازلیږي او ته د چا سره جرګه کې لګیای نو تا به چرته اخوا دې خوا نه وی کتلی، خو تا سره د دې خبرې احساس نشته دی او ته د دغه خیرونو برکاتو نه خبر نه، نو ته ځکه په منځ کې اخوا دې خوا ګوري. دا روایت شعب الایمان دریم جلد صفحه 138 کې راوړی دی. نو منځ کې اخوا دې خوا کتل چې کوم دی دا بالکل نه دی پکارو. اوس به راشو دې مسئلې ته. په مانځه کې التفات کول یعنی اخوا دې خوا کتل دا په څلور قسمه باندې دي. اول التفات بالقلب دی چې یو سړی د زړه توجه چې کوم دی هغه بل طرف ته لاړ شي او خشوع چې کوم دنو هغه زایل شي، په د باندې څه غفلت راشي، سوچ فکر د دنیا په بل څه سیس کې لاړ شي، نو د جمهور علماو په نسبت باندې دې سره مون نه فاسدېږي، ځکه خشوع په منځ کې دا فرض نه ده د جمهور علماو په نسبت باندې. اگر چې امام غزالی رحمت الله علیه په نسبت باندې او په ټول مانځه کې خشوع فرض ده، وکه انسان په منځ کې خشوع را نه وستل وي منځ فاسد دی. دویم التفات چې کوم دی هغه د سترګو په ګوډونو کې کتل دي، چې د سترګو دا ګوډونه نه چې صرف په دې کې سړی یې خوا دې خوا وګوري، نو دا قسم التفات د نبی صلی الله علیه وسلم نه هم د ضرورت په وخت باندې چې کوم دی هغه نقل لې چې هغه به کله ناکله کولو، نو دا جایز دی، خو په دې کې به سړی ډیروالی نه کوي، ځکه دام د انسان خشوع ته چې کوم دی نقصان رسی او خلاف اولا کار دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه جایز دی، نو هغه دا حدیث دی امام ترمذی رحمت الله علیه راوړی دی، 587 نمبر حدیث دی، صحیح ابن حبان کې مشته دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یلحظ فی الصلاة یمینا وشمالا ولا یلوی عنقه خلف ظهره. و رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه کې خي طرف ته او ګس طرف ته د سترګو په دې ګوټونو کې کتل، خو مگر سټ به شا طرف ته نه اړولو. نو دغه کې به جدا حکمتونه دي چې د الله نبی با ولې داسې کتل، خو کچا د سترګو په دې ګوټونو کې او کتل یو طرف ته بل طرف ته، نو خلاف اولا کار دی، خو دې سره منځو نه فاسدېږي. دریم التفات چې کوم دی نو هغه په عنق سره دی، چې یو سړی داسې وګوري چې د سټ هم تاو شي، نو کچرته یو سړی صرف سټ تاو کو او د سینه چې کوم دا هغه نور قبله ته مخامخ ده، نو دې سره مون نه ماتیږي، خو دا کار مکروه دی او د جمهور علماو په نسبت باندې
دا کار مکروه دی او اهل ظواهر په نسبت باندې دا کار حرام دی ځکه په دې سره شیطان په منځ کې د انسان بیا حصدار جوړیږي لکه دې باندې حدیث دا دلیل لی عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشیطان من صلاة العبد دا د بخاری او د مسلم روایت دی مشکات کې مشته کتاب الصلات کې راوړی دی عائشه رضی الله تعالی عنها وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مانزه کې دا خوا دی خوا قتل په باره کې تاسو کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې هو اختلاس دا د مانزه تختول دی یختلسه الشیطان من صلاة العبد چې شیطان د بنده د مانزه نه تختوي یعنی دی کې بیا تاسو سره شیطان برخدار جوړیږي مون در باندې ټول ګډوډي نو لہذا که یو سړی په مانزه کې سټ داسې تاو کی او نور مخې قبله ته برابر نو مون سو په نه ماتیږي خدا کار هم مکروه دی سلورم هغه التفات بالصدر دی چې یو سړی په مون باندې ولاړ دی خدا په دې مونږ کې دومره تاو شو چې د خپل سینم د قبلې نه واړوله نو که دا کار یو سړی بغیر د حاجت او ضرورت نه وکړو نو په اتفاق د علماو سره د مون بیا فاسد دی او منظمات ته دی به دوباره راګرځي ځکه قبلې ته توجه کول دا فرض دی او دی وخت کې خدای د قبلې نه وګرځي د بل طرف ته لاړې لکه الله قرآن کې فرمای فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام او حدیث د بخاری کې راغلی دی اذا قمت الى الصلاه فاستقبل القبله کله چې مونږ ته ودرېږو نو ته قبلې ته ځان برابرې نو که یو سړی داسې وکتل چې سینې د قبلې نه تاو کړه او بغیر د حاجت او ضرورت نه نو مونږ په اتفاق د علماو سره فاسدیږي او که یو حاجت او ضرورت په بنا باندې د سینې تاو شنو به مون نه دی باطل حاجت ضرورت دا دی لکه مثال په تور په مانزه کې د لمار یا لړم مخې لراله په مونږ کې هغه وجل یا یو انسان هلاکیږي او د هغه د بچ کولو کوشش وکړي او په دې سره د قبلې نه د سینه و غیره تاو شي نو دې سره مونږ کول نه خرابېږي مونږ جایز دی ځکه دغه اجازت دا په احادیثو کې راغلی دی والله اعلم هذا وبالله التوفیق